ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. بسم الله الرحمن الرحیم. زما محترمو خوږو مسلمانانو وروڼو، مونږ د الله رب العالمین شکر ادا کوو چې الله تعالی مونږ ته د اسلام دولت را کړی دی، او په دې باندې که د الله رب العالمین هر څومره شکر ادا شي نو هغه به کمي، ځکه چې په دې کې زموږ خپل څه کمال خو نشته چې مونږ په یو مسلمان کور کې پیدا شوي وو، مونږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امتیان یو، مونږ د هغه د سیرت او د هغه د سنت مطابق خپل ژوند جوړولو او د خپل ژوند تیرولو کوشش کوو. نن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث په رڼا کې ستاسو په مخ کې زه دوه قسمه خلک او دوه رویې هغه زه ستاسو مخ کې کېښودل غواړم، او دا زموږ په معاشره کې مونږ او تاسو خپل هم وینو، د خپل ځان په باره کې، د خپلو ملګرو په باره کې، د خپلو وروڼو په باره کې، او کله کله داسې کیږي چې یو کس په خپل وطن کې نه یو بل وطن ته د کار دپاره، روزګار دپاره هغه تلی، نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا دواړه نصیحتونه دا خپل ځان ته مخې ته کېښودل پکار دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپل یو حدیث کې د هغه کس ذکر کړی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه کس ذکر کوي چې کم د الله تعالی د دین د غلبې دپاره او د دین د بالادستۍ دپاره او په دې دین باندې عمل کولو دپاره او په خپل احکامو باندې او فرایضو باندې عمل کولو دپاره هغه خپل ټول ژوند تیری. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه تذکره چې کړې ده نو د هغه د میدان جهاد او د میدان قتال هغه ذکر یې کړی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه فی سبیل الله، چې الله تعالی طرف نه د ښه انجام او د بهترین عاقبت زیری دی د هغه چا دپاره چې هغه په خپل اس باندې سور دی، او ظاهره خبره ده که یو کس په اس سوري او که هغه په خپل ګاډي کې سوري او که په ګاډي کې ناست او که هغه هر یوه ذریعه او هر یوه لار هغه اختیار کړي د سورلۍ دپاره، خو مقصد په دې کې څه دی؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا هغه مجاهد دی د الله تعالی په لاره کې جنګېدو والا، فرمایي چې که ده ته وویلی شي چې ته به د شپې ته به څوکۍ کې ته به د څوکیدارۍ دپاره ودرېږې نو دی دې دپاره هم تیاري، او که هغه ته دا وویلی شي چېرې ته به مورچې ته ځې او ته به هلته جهاد او قتال کې نو دی دې دپاره هم تیاري چې او زه به مورچې ته ځم او زه په میدان جهاد او قتال کې چې دی نو خپل کردار ادا کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دنیا کې د ده مثال داسې دی چې ډېر خلک ده ته اشاره نه کوي، مطلب دا چې ډېر زیات وجیح او په خلکو کې ډېر زیات عزت والا او نامتور هغه نه حسابېږي، که د چا شفاعت وکړي سفارش وکړي خلک یې سفارش هم نه قبلوي، او که چېرته هغه اجازت غواړي اجازت طلب کوي نو د هغه اجازت هم څوک نه قبلوي، هغه ته اجازت هم نه ورکوي. نو مطلب دا چې ډېر زیات نوم والا او ډېر زیات عزت والا او ډېر زیات شهرت والا هغه په دنیا کې نه دی، خو الله رب العالمین طرف نه د هغه دپاره د بهترین عاقبت او د ښایسته انجام خبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړی. نو دا هغه کردار دی چې په دې کې د الله تعالی د حکمونو ادایګي ده، په دې کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سیرت او د سنت مطابق خپل ژوند جوړول دي او خپل ژوند تیرول دي او د هغې مطابق خپل ژوند تیرول. په دې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته د دې خبرې حکم راکوي. او دویم کردار هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه بیان کړی؟ فرمایي چې تعس عبد الدینار و عبد الدرهم و عبد الخمیسه تعس وانتکس و اذا شیک فلن تخش. پیغمبر علیه الصلاة والسلام خیری ورکړي، هغه ته خیری کړي دي، وایي هغه د درهم او د دینار غلام دی، هغه د روپۍ او د پیسې غلام دی، هغه د کپړې او د ژوند د کاروبار غلام دی، د هغه ټول ژوند په دې خبره کې صرف کیږي چې ماته به کم ځای نه دوه پیسې میلاو شي، کم ځای نه به ماته ګټه میلاو شي، څنګه به زه څه مال او پیسې او دولت به وګټم، د هغه شپه ورځ په دې کې صرف کیږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که هغه ته څه ورکړی شي د الله تعالی نعمتونه ورسره نو بس بیا رضایي، او که نه څه لږ ازمایش پرې راشي او څه لږ تکلیف پرې راشي نو بس بیا هغه جړه او فریاد او جزا فضا او د هر څه بیا کوي.
ان اعطی رضی و ان لم یعط سخط. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داغه د کیفیت بیان کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د شپه ورځ او د ټول ژوند د مقصد د پاره تیریږي چې زه بس مال او دولت وګټم، زه بس پیسې وګټم، زه په دنیا کې خپل وخت تیر کم، د موس فکر نشته، د روجي فکر نشته، د قرآن د تلاوت فکر نشته، د الله تعالی د عبادت فکر نشته. نو الله رب العالمین صرف د دې حکم خو مونږ تاسو ته نه دی راکړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه خیرې کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای و اذا شیک فلن تقش، که داغه په خپه کې یو ازغې لاړ شي هغه ازغې دې هم داغه د خپې نه ونه وځي. لکه دومره سختې خیرې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کړي. نو دا یو آینه ده، یو شیشه ده زمونږ دپاره چې په دې کې مونږ خپل ځان، خپل سیرت او خپل کردار کتی شو چې آیا مونږ د الله تعالی عبادت کولو والا یو، مونږ د الله تعالی بندگی کوو، مونږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ژوند مطابق خپل ژوند جوړولو او تیرولو والا یو، او کنه زمونږ شمیر هغه په دې دویم دغه کې دی چې مونږ د دنیا بندگان یو، مونږ د مال او د دولت بندگان یو، مونږ د دې هر څه غلامان یو. نو الله رب العالمین دې مونږ او تاسو د خپل دین دپاره قبول کړي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کم دین پیش کړی د هغه دین کم اجتماعي نظام دی، کم د هغه یو اجتماعي تصور دی، او خپل ځان نه والا، خپل عقیدې نه والا، په خپل کور کې، په خپل علاقه کې، په خپل وطن کې، په خپل غم او ښادۍ کې، او د خپل ژوند په ټولو طریقو کې دین هغه احکام باندې عمل کول، دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت دی او دا د هغه طریقه ده. الله رب العالمین دې مونږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے. دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ